بسم الله الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی چا چې په یو انسان باندې پرده را واچوله الله رب العزت په د قیامت په ورځ به دغه انسان باندې پرده را واچي. ځکه چې په دنیا کې زما او ستا نه ډېرې جدي کوتاهیانې او غلطیانې کېږي. که یو انسان غلطي او کوتاهي وکړي او تا ته پته ولګېدله نو په کار ده چې د دغه انسان په غلطۍ او کوتاهۍ باندې ته پرده را واچي. د دې وجه به صحیح، د دې پیدا به صحیح، د دې پیدا به دا چې د قیامت پر ورځ به الله رب العزت ستا په ګناهونو باندې پرده راواچي. ولې ستا په دنیا کې د انسان په عزت باندې د انسان په کوتاهي باندې دا پرده راچولې ده. نو په کار ده چې ما ته په دې باندې سوچ او نظر وکړو. نن سبا ما ته په محفلونو کې په دې فیسبوک او په دې نورو د سوشل میډیا چې کوم پلیټ فارم په دې باندې مختلف قسمه خلک لګیا دي، د نورو خلکو بې عزتي کوي، بې احترامي کوي، د هغو په کورونو پورې خبرې کوي، په میندو خویندو پورې خبرې کوي. په کار ده چې د دې کارنامو ته اجتناب وکړو. ولې ځکه چې یوه ورځ را روانه ده چې هغه ورځ ته به ما ته خامخا حاضري کوو. په هغه کې زما او ستا نه په دنیا کې ډېر ګناهونه شوي دي. نو په کار ده چې ما ته په یو بل باندې پرده راواچو. الله رب العزت به ما ته باندې په آخرت کې پرده راواچي.